د علیم لاس ته غطات کړی ورواچه چې کم زمونږ علیم دی مونږ پسې منځونه کوو مونږ له د ښځې سې نکاح وتړي او بیا د خپلې ښځې سه مونږ میلاوېدی شو چې نکاح م نه یې تړل ښځې له نه شو ورتلی مونږ چې جنازه یې راله نه یې کړ قبر ته م نه شو کوزولی په غوږ کې راله اذان نه یې ویلی مسلمان نه شو کېدی کلمه یې راته نه یې خول مسلمان نه شو کېدی نو مونږ خو د علیم په لاس کې یاد کړی ولیدې خو اوس چې دا کومه نور پاتې دي زه هغه مجرم شو تاسو گرفتار کو ماشاءالله زبردست مزیدار کارم کړی مضبوط کارم کړی دی یو ښه ښکلی کارم وکړو ښه مضبوط کارم وکړو 2 پیرې دا خو تاسو گرفتار کو خو اوس زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې دا داود شاه چې دا زمونږ د پښتنو دا بچي زمونږ دا معاشره یې خرابه کړه دا ولې نه ګرفتارې د علي شه دا مور چې دا سوټکي راغستې دا چکنۍ یا سوټکي د ټکولو او دی علي شه دا پرتګ وښکلی دا ټول پښتانه کنځي دا ولې نه ګرفتاروئ دا کم خلک چې پوډر چرس آیس او ځای په ځای په کورونو کې په کلو کې ګرځئ او خرڅئ چې بچی زمونږ تباه کو دا ولې نه ګرفتاروئ زه راته ځایونه ښیم که تاسو ته نه معلوم بېغمه شئ زه یې راته ښیم زه یې راته ځایونه ښیم ښه بیا چې دا کومه درندګان د 15 کالو د ماشومانو سره زیناګانې کوي ګرفتار کړم خو دې خو زمونږ رزق پې خورئ زمونږ د ټیکس روپۍ پې په جیلونو کې خورئ زمونږ د عوام دغو له سزا یې موت ولې نه ورکوئ پانسي کوئ ولې نه چې نورې زیناګانې ختمې شي چې څوک د پردي بچي سره زینا نه کوي قتل کوي نه حلالوي نه دا کومه خلک چې په دې کورونو باندې ورننوځي که نه وزیر اعلی صاحب او ډي آی جي خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا اعلی مشرانو ته زه دا وایم دا کومه خلک چې په کور باندې په پردي باندې ورشي او د ورځې 3 تنه راوالي او قتل کي او درې پیغلې کونډې کی بچي یتیمان کی د هغې مجرمانو له سزا ولې نه ورکوئ د هغې چې دی هغو له سزای موت ولې نه ورکوئ زه راته ځایونه ښیم هغه ځایونو له ورشئ لالا عالم غریب خو بېلاسې په جیب کې چې زیات نه زیات شیز پروت وي وسله نو هغه به څه پروت وي مسواک د هغه څه به مسواک ورسره د مسواک نه هټ کر د هغه څه بل داسې شیز نشته چې انسان ته پې نقصان ورسوي بلکې تاسو وایئ چې د علم تیزی کوي او مسلې کوي او بېغیرته وي او بړوا وي او کنجر وي نو ولې کنجران نشتي کنجران نه دي بړواګان نه دي کونیان نه دي ولې غلط وي ښه صحیح وي دقه شانتې مسلې پکار دي دا علم د نر بچی دی د نر او زه د پل بیک سپورټ یم انشاءالله پل بیک سپورټ زه د نن نه پاک وایم والله چې په کم ځای کې هم څوک مخې ته وردېږي زموږ د دغې علم توجه والا یادوم توجه والا چې کم سړی هم د ده خلاف راپاسي زما دي په ذات د الله قسمي که ته یې سیچوی ته ډي آی جي ته آی جي ته وزیر اعلی ته یې مینۍ ته ایم پی ای او ته زما نه خلاص شوې نو زه ستا ښځه او ته زما میړه والله که ته زما نه خلاص شوې زه تا پرېږدم زه تا ماف کم هغه ځایونو ته نشئ ورتلی چې د کم نه معاشره خرابېږي هغه خلکو له سزا نه ورکوئ چې کم معاشره سیزي هغه خلک نه رانیسئ چې کم معاشره تباه کوي کم د پښتون جامه تباه کوي کم د پښتون لباس تباه کوي کم د مسلمان د مسلمان د نظریې توهین کوي د دین او د اسلام توهین کوي هغه خلک نه راګیروئ او چې کم صحیح زمونږ عالمان دي هغه راګیروئ لالا پارټي په خپل ځای خو زه بالکل له دغه علم سره ولاړ یم لالا او چې په کم ځای کې په ده باندې ظلم کیږي کم ایسیچوی پې کوي کم ډي آی جي پې کوي کم آی جي پې کوي وغیره وغیره زه ستا خلاف وردېږم لالا مکمل خلاف وردېږم نن معاشره داسې شو ده چې دا خلکو ته به په دې طریقه مسلې کې نن معاشره د سیاحت ته راغله چې دا په مسله نه پوهېږي ډانګې ورپسې رالی نن معاشره د سیاحت ته رارسېدله چې په خبرو نه پوهېږي کنځلې ورپسې که ته نه کې د خولې نه راوځي که ته نه وی نو د خولې نه پسې هغه الفاظ راوځي هغه هر څه پسې راوځي ولې زما علم د یوې کمسلې خلاف راشي چې هغه وایي نکاح تړل چې دي دا ښه نه دي په کم ځای کې د چا خوښی څوک په ځان باندې اچوي څوک په ځان باندې سورئ د چا لاندې سملي د چا سزي څوک پې سورېږي څوک پې کوزېږي مثال یې د چرګې مثال یې د رنډۍ مثال یې د چکلې داسې نظام غواړي د یوې کمسلې خلاف بیان به یې کړی د یوې کمسلې د یوې پلیتې د یوې بدذاته خلاف بیان به یې کړی زموږ د الله دین قیمتي دی زمونږ د الله دین چې د چا په وجود کې دی هغه وجود قیمتي دی زمونږ د الله دین چې کم سړي دماغو ته زړه ته کوز کړی دی هغه دماغ هغه زړه قیمتي دی هغه وجود قیمتي دی زمونږ په عالمانو پسې به خندا نه کوئ لالا پارټي په خپل ځای منګه 9 کاله سپورټ کړی دی د عمران خان د پارټۍ زما په پارټۍ کې چې د عالم دین توهین کیږي او د عالم دینو ته سپک کته کیږي لالا زه د خپلې پارټۍ سره چپ نشم پاتې کېدی زه ورسره چپ نشم پاتې کېدی که ته ګیرې د علي شمور ګیره که
کته ګیره د علی شامور ګیره کا کته ګیره داود شاه گیر کا کته ګیره علی شاه گیر کا کته ګیره ته یو شرابي گیر کا کته ګیره یو سمګلر گیر کا کته ګیره یو حرامي گیر کا کته ګیره یو بدمعاش گیر کا هغه خلکو له تاسو دفاع ورکوي نادرخان له تاسو سزا ولې نه ورکوي ولی د نادرخان خپل خلک په پولیسو کې دي کنه د پیسې نه مضبوطی د خپل کورینای خلک په پولیسو کې دي کنه د 400 نادرخان چې په ورځ باندې درې مړي کړو فل بیک سپورټ د حکومت ته طرف نه دی فل بیک سپورټ د حکومت د طرف نه دغه سپورټ دی زمونږه الحمدلله اره خبرې ته ځان نسو د اره خبرې نه مونږ ځان خبرو او اره خبره چې دنه مونږ کوشش کوو چې مونږ په دې طریقه وکړو چې چا زړه ته درد ونه رسو خو مونږ یې ویډیوګانې چې ګورو نو د عالم لاس ته پاټکې په سر خو ښکلې ګیره په لاس کې اتکړی تا خو یو کونی خو دې رانه وستو چې تا وتړو چې د کونی تصویر وکړو چې دا کونی دی چرته یو سمګلر دی رانه وستو چې دا یو سمګلر ښځه کوسې دله بېغیرته بړوارې اتکړی مې ورچیلي یو قاتل له ګرفتار نه کو چې دا ما قاتل رانیولی دی بېغیرته بړوا او قاتل له کونی دی د یو 15 کالو د ماشومې سه زنا کول نعوذ بالله د 15 کالو د ماشومې سه په ډیران باندې ارتول تیزاب پې اچول له پاسه هغې مجرمان موږ یو دله ونه لیدو چې هغې له سزا ورکړه چې راشه په پلانکي چوک کې پانسي کېږي او سزا وله ورکوو موږ ونه لیدو نو په دې باندې تاسو بادران نه ښکارئ دا زمونږ د دین زمونږ د مسلمان کمزوري ده چې زمونږ د عالمي دین لاس ته اتکړی ورچلی کېږي زمونږ د عالمي دین بېزتي کېږي او زه هر هغه سپایي ته وایم چې لالا دا نوکري او دا نوکري چې ته کې که نه زما د ګورنمنټ پاکستان زما د عوام ټیکس تا ته ادا کېږي دا وردي تا ته موږ درچیلم ده او دا وردي د نه موږ وښکیم شو دا وردي نه ده دا ستا په دې وجود باندې دم او دا د نه موږ وښکیم شو والله چې وی غواړو د سکندونو د حسابه والله چې وی غواړو د ملتونو د حسابه والله چې وی غواړو د سکندونو د حسابه دا وردي د دې وجود نه دې موږ لر کولی شو نو زه هر هغه انسان ته وایم چې زموږ د دین د عالمانو قدر وکئ که تاسو وایئ چې موږ د پاکستان نظام سمو زه راته په پاکستان کې خبرې خیم لاول هغه سمې کوئ بیا وروستې راشئ لاول هغه خلک سم کوئ بیا وروستې راشئ تاسو عالم راګیر کوي هغه بېمټو او بېمټو سړی بېوسلې سړی او تاسو ورته اتکړی ور واچوئ تاسو وایئ چې موږ به چپ شو موږ مسلمانان یو لالا که زمونږ د پی ټي آی په اقتدار کې او زما د محمود خان صاحب په وخت کې او د علي محمد خان صاحب په وخت کې او د ثبت الله په وخت کې او د مراد سید په وخت کې او زما د دې پښتنو مشرانو په وخت کې زما د عالم بېزتي کېږي دا زموږ د ټولو بېزتي ده په دې باندې تاسو فخر مه کوئ دا زموږ دلتوب دی دا زموږ بېغیرتوب دی او په دې دلتوب کې موږ ټول راځو را چا دا نومونه مې چې یاد کړئ په دې دلتوب کې موږ ټول راځو تاسو که نرتوب ښایئ یو مجرم له سزا ورکئ پېښور مین چوک ته راوباسئ ورکئ سزا یو مجرم په 400 کې مین چوک کې ورکئ سزا یو په مردان کې سزا ولا ورکئ یو نوخار ته راوباسئ په دې مین چوکونو کې ورکئ سزا چې موږ ستاسو بادري وینو موږ ستاسو نرتوب وینو موږ ستاسو پاور وینو تاسو عالمانو ته اتکړی ور واچوئ بیا شعر کوئ او دا کم ای بچیا دا کم هلکان چې پسې خندا کوي دغه هلکانو ته زه دا وایم چې واوره بچیا ما د اوسه پورې یهودي نه دی لیدلی ما د اوسه پورې هندو نه دی لیدلی چې د خپل پنډت بېزتي کړل او خپل پنډت ته سپک کتلی چې غیر دینه دي د خپل پنډت محبت یې کړی دی او د خپل پنډت هغه هر څه یې کړلی او خیال یې ساتلی دا خبرې چې په کومه باندې پنډت خوشحالیږي نو زما علم زما د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وارث څوک دی زما علم دی زما د خوږ نبی وارثان کم خلک دي چې کم دینداره خلک دي زما د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وارثان دي نو چې زما د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کرسۍ د وارثانو بېزتي کېږي او لاس ته اتکړی ورچیلی کېږي او یوه بربنډه ښځه دې ګټلی کېږي ګډېږي دي په ټیک ټاک کې دي پېغلې جنکۍ راځي پرتګونه دي وباسي کېږي دي زلمي هلکان دي راوځي او په ټیک ټاک کې دي بېشعوره ویډیوګانې او هغه کارکردګیانې کوي چې د اسلام دپاره او د پښتو دپاره بالکل حرام دي بالکل سیده نه دي هغه دې آزاد ګرځي خو عالم ته اتکړی وره چې دا ستا نرتوب دی لالا پی ټي آی دی بیا مبارک شه لالا بیا یې ځانه پله موږ مسلمانان یو زموږ د عالم بېزتي چې کم پولیس هم کړله او کم سړي هم کړله باقاعده معافي به غواړې چې معافي دې ترې ونه غوښته دا علم چې دی دا علم د دې نه بدله به د نه موږ لوچم د نه وانغسته موږ به د انسان بچي نه یو موږ به چېرته د حیوان نه پیدا یو
دا وردی چې دنه کوزه نه کړو دا هم دنه هغه ځای ته وي نشته موږ به ستا بچي یو نو دا مې درته چیلنج دی چې ته به دغه امیر صاحب نه زما دغه قاري نه زما دغه عالم نه دنه به معافي غواړئ د دې نه به معافي غواړئ ښه مزېداره او چې معافي رې ترې وغوښته نو بس بیا خپله ډیپټي کوه که معافي رې ترې ونه غوښته لاله نو نن خو زه وزیر اعلی ته لګیا یم بله ورځ زه عمران خان ته ویم بله ورځ زه د عمران خان نه پسې مخکې ځم او چې وای نه اورېده که نه لاله نو پیټیای دې بیا ستا مبارک شي لاله موږ له داسې پارټي پکار ده چې لا اول نمبر زمونږ د دین د خلکو خیال وساتي لا اول نمبر زمونږ د دین او د اسلام خیال وساتي لا اول نمبر زمونږ د کلمې او د حیا او د عزت خیال وساتي لاله د مدینې په نظام باندې موږ ستاسو ولاړ یو لاله په انصاف موږ ستاسو ملګري شوي یو لاله موږ په عدل باندې او په هغه کارونو باندې چې مجرم ته به سزا ورکړی کېږي په غریب به ظلم نه کېږي د یو لاس پنځه ګوتې به ته یو ډاکو ګیر که که نه ولې د هغه څه پیسه را که نه ته یو بدماش ګیر که که نه ولې د هغه څه ټوپک دی مال لی وسه که نه ته یو داسې سړی ګیر که چې لږ پاور یې وسه نو ته هغه خلکو ته لاس ورچې یوه پیره نه دوه پیرې نو موږ خو په لاوله پیره باندې چپ شو موږ وې زه خیر دی اوس په دویمه پیره دا کم کسانو چې ټیک ټاک کې ویډیوګانې ورچیلي د اوسه کلمه بیا مه وایې د اوسه په عالم پسې مونځ بیا مه کوئ په قاري پسې بیا مونځ مه کوئ بیا جومات ته مه ځه بیا ځان ته مسلمان مه وایه لاول دا سوچ وکړې ته خو د ټیک ټاک د ویډیو دپاره هر څه کې پرتوګ او کمیس دې وښکلی دی خو زه راته دا ویم چې عالم کمې خبرې اختلافات کړی دی زما رب العالمین وی زه نه ویم زما د رب العالمین قرآن شریف وی زما رب العالمین وی چې یو مسلمان د بل مسلمان رور دی او چې یوه مسلمانه جنۍ بل هلک ته وادېږي د هغې به نکاح تړلی کېږي او نن زما او ستا د سوات د پښتون د یو دللور چې په امریکا کې ناسته د هغه د نکاح نه انکار کوي وایي زموږ دپاره داسې غو پکار دي چې یوه ښځه او 100 مړونه یا مثال په طور په چرګه پسې 15 بانګیان ورپسې هغه شانتې چل وله پکار دی او هغه شانتې پاټونه غواړي زما د اسلام خلاف خبره کوي زما د قرآن خلاف خبره کوي زما د رب العالمین د دین خلاف خبره کوي زما د رب العالمین د حکم خلاف خبره کوي نو لالا که په دې خبرو باندې ته زما علم تات کړی اچې که نه زمونږ سر پې قربان زمونږ مال او حال پې قربان زما ملګرو چې کلم دا ویډیو واورئ دا شیر کوي صحیح ده موږ مسلمانان یو پارټي په خپل ځای ده په ورځ د قیامت به نفسي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي مور به د لور نه تښتي لور به د مور نه تښتي نفسي به هر انسان به د خپل عمل په حساب کتاب کې به ډوبي او خپل عمل په انتظار باندې به زه راته ویم وروره چې په دې دنیا کې د کمو خلکو سره مرګستیا وکړه په ورځ د قیامت پرې د حق خلکو سره حشر کېږي رب العالمین دې زمونږ حشر په ورځ د قیامت د عالمانو په صف کې وکړي الله پاک دې په ورځ د قیامت زمونږ حشر دې الله پاک زمونږ د شهیدانو په صفونو کې وکړي زمونږ د قاریانو زمونږ د غازیانو په صفونو کې دې وکړي د ډمانو د بېغیرتونو نو زمونږ سره بیا ګورې هلته پارټي نه ځي پارټي هلته زمونږ سره بیا نه ځي زمونږ سره هلته بیا د دې ځای نه وزیر اعلی ځي او نه یې مینې ځي نه راسې MP ځي او نه راسې عمران خان ځي لاله د دیو به خپل دونه حسابونه یې که نه خپل دونه حسابونه به د دیو څه کېږي دا یو هم پاک نه دی لاله یو هم په دیو کې صحیح نه دی لاله چې یوه ګوته بل ته نیسي 100 ځان ته راځي یو هم داسې نه دی والله چې دیو به داسې حسابونه کېږي د پاکستان د قوم حساب به ورسه کېږي د دې محمود خان سه د دې MNA سه د دې MPA سه د DIG سه SCO سه IG سه SSP سه او وغیره د قوم حساب به ورسه کېږي د دیو حساب ډېر ګران دی د دیو سه به د قوم حساب کېږي د قوم د دیو ډېر ګران حساب کتاب دی لاله نو دیو خو بالکل من خو مسلې اورو خو عمل پې نه کوو بس په دې یو غږه مو اورېدو په دې بل وله کړس ورکو هغه ځای ته یې وولو نه لاله مرګ شته مرګ را روان دی د تورې کندې ته تله شته د تور قبر ته نه دی دې ته تله شته دې ته ورکوزېږو ښه دا ځن نه ده دا به رالی ورځ تړي د چا نصیب هم نشي تړلی هم نصیب نشي او ورځ د قیامت شته ښه ورځ د قیامت شته یوم محشر شته ښه او چې څوک په دې کې شک کوي هغه بېمانه دی ښه په دې کې شک نشته ښه چې څه رب العالمین ویلي حق شته او هغه بالکل داسې شته چې په 100 کې نه 100% نه په 100 کې 200% چې دا بالکل شته او دا بالکل انشاءالله راځي به رخیره سره دې خبر سو مخ کېږو لاله نن خو موږ وایو بنګله هم جوړه نه کړه ګاډی مو ونه غس
ځانم ښکلی کور وانغستو، ځانم مزیدار ځانم چنا دیره برابر نه کړه. او دا سوچ هم نه دی کړی چې دا روپۍ جواری روپۍ دي، د غلا روپۍ دي، حرامې دي، سود دی. مثال په طور غلا را د بل حق ته نه 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 دغه سوچ نه کوو. ګاډی پکار دی، کور پکار دی، بنګله پکار ده، لالا سپینې کپړې پکار دي، دلته پې د پاکستان جنډه پکار ده، خوشبو پې پکار ده. که حرامي خیر دی، که د چا سر کټ کو خیر دی، که سود وکړو خیر دی، که د چا خپې ماتې کو خیر دی، که د چا د بچي د خولې نه نوڼۍ راوبس خیر دی، که د چا په ځمکه باندې دعوه وکړو خیر دی، که د چا نه کور قبضه کو خیر دی. دنیا ده، دنیا خپلول غواړي. خو لالا ای لالا د قیامت ورځ را روانه ده، ورځو به او ور بشي خبر بشي. نو محمود خان صاحب زمونږ خو دغه پولیس ته بالکل چیلنج دی چې معافي به غواړي. لالا که دا یوه ویډیو تا ته در ونه رسېده، زمونږ ویډیوګانې خو په لکونو خلک ګوري، تاسو یې نه ګورئ. تاسو غټ خلک یې، ولې چې تاسو له مونږ وټ تر کړی دی. ځکه تاسو غټ خلک یې چې تاسو به وي مونږ به د مدینې نظام راولو. د مدینې نظام زما عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو باچا او سردار د مدینې په ښار کې به په خپلو خپو مبارکو ګرځېدو چې څوک وږی اوده شي، چا د تکلیف نه وي، څوک نهار اوده شي، څوک تږی اوده شي، هغه باچایي ولاله. نن تاسو د کور نه راوځئ، شپږ ګاډي د نه مخکې، شپږ د نه وروستې، او نور هم عوام په نقصان کې واچوئ، تکلیف ورته جوړ کړئ. څه کوو وزیر اعلی صاحب ځي، څه کوي مینې صاحب ځي، څه کوو ډي آی جي صاحب ځي. او زما علیم غریب 2000 روپۍ تنخواه وله ورکوو، هغه وله موږ په کور کې 100 روپۍ چنده راټوله کړو. په 2000 روپۍ عليمه که پوره کېږي پوره دي شو، که پوره نه شي د ولږې دې مړ شه. خو ماله مونځ کوه، ماله جنازه کوه چې واده کوم، ښځې له مې نکاح تړه راځه چې د ښځې څخه زه بیا میلاوېدی شم. د زوی په غوږ کې راله بانګ وایه، زوی ته راله سبق ښایه، زوی ته مې د الله حکم وښایه، زوی ته مې د الله دین وښایه، زوی ته مې اسلام بیان کا، زوی ته مې د قرآن شریف ترجمه وښایه، د زوی نه مې علم جوړ کا. او بیا وله 100 روپۍ راټوله، هغه هم دا وایي ناروا یې راغستې د مړه ستړي کړو. زمونږ د عالمانو دغه عزت دی په پاکستان کې. او اوس وسه اتکړی پکې لا د بره. نو زه دا خواست کوم چې لاله که زمونږ د دې علم نه یوه خبره دوه داسې شوه می، نو که ته په یوه خبره دوه هغه ګرفتارې او هغه رانیسي، نو ته راشه زه راته 100 خبرې ښیم چې د دین خلاف شو دي. راشه زه راته 50 خبرې ښیم چې زما او ستا د پاکستان خلاف دي، زما او ستا د جنډې خلاف دي، زما او ستا د عیسی خلاف دي، زما او ستا د عمران خان خلاف دي، زما او ستا د کینګ آرمی چیف خلاف دي، زما او ستا د نر ښځې خلاف دي، زما او ستا د مړي ژوندي خلاف دي. هغه خلک راونیسئ، هغه خلک راونیسئ، هغه خلک راونیسئ. موږ به بیا وایو چې تاسو بادران یئ، تاسو تکړه یئ. او د دې خبرو نه باندې عمران خان صاحب نه خبردار دی چې کومه څه کوي. کاپر نه دی عمران خان صاحب به نه خبر، د دې نه به نه خبر. او انشاءالله موږ به ته خبرو لالا چې کم پولیس والام زمونږ د علم لاس تات کړی چي لاول سوچ کوه چې وردی به پکې ځي. دا واوره لالا کته سي چوي ډي آی جي اس اس پی منګه پارټي مالټي بیا نه غوي، پارټي مالټي بیا پاتې، والله پارټي رته در پاتې، پارټي رته در پاتې، پارټي بیا مبارک شه. او ان شاء الله دا خو زماره فیسبوک آی ډی ده. او زه په دې ټیم کې رالم چې زه اوس په خپل د کار په کپړو کې وردی زمار وخت کاری خو کار نه کوم. ستاسو دوا د رب د نوم نظر شم کار زما چلیږي، د رب العالمین د نوم نظر شم. زما مرګري مسافر دي، خو بیا راته مې وړا آی ډی د پیج مې راپورټ دی. خو که په دې باندې نه شو ټیک ټاک ته به ورشو، که په هغې باندې ونه شو خبر نیوز ته به لاړ شو، که په هغې ونه شو جیو نیوز ته به ورشو. وزیر اعلی صاحب ته دا پیغام رسول غواړي چې لالا زمونږ د عالمانو قدر وکئ، زمونږ د عالمانو قدر وکئ. زمونږ د عالمانو بېزتي زمونږ د دین بېزتي ده، زمونږ د عالمانو بېزتي زمونږ د رب د قرآن بېزتي ده، زمونږ د عالمانو بېزتي زمونږ د رب د حکمونو بېزتي ده. ولې چې دا هر څه د هغه په زړه کې دي، دا هر څه د هغه په دماغو کې دي، دا هر څه د هغه په وجود کې دي. د هغه د وجود پاک دی. په کومه خاوره چې جومات جوړیږي هغه ځمکه پاکئ، په کوم مړه کې چې قرآن یې هغه ړپ پاکي، په کوم وجود کې چې علم یې هغه سر او دماغ پاکي. نو دې خبرو د خیال وساتي. موږ ورته دا یوه ویډیو خو په طریقه باندې وکړه او بیا که د دې نه پس هم نه کېده لاله نو پل بیک اختلافات به یې د دې ځای نه او باقاعده زه به د حق علم څه وردېږم چې په کومه پالټۍ کې حق پالټۍ ته به ځم چې په کومه پالټۍ کې. او انشاءالله چې زما د علم بېزتي کېږي، زما د غازي بېزتي کېږي، زما د مجاهد بېزتي کېږي، زما د طالب بېزتي کېږي، زما د دین، زما د په الله قسمي، زما سر پې قربان. او زه راته دا وایم ورونو ولې د دې
توجه والا بیانونه ولې داسې دي د هغه کار دا دی چې هغه د جهاد دپاره نوجوانان را تیاروي د میدان جنگ دپاره نوجوانان را تیاروي لږ سوچ وکئ د میدان جنگ دپاره هغه غازیان برابروي او هغه شهیدان برابروي د میدان جنگ دپاره هغه قاریان او طالبان او مجاهدین او هغه عام نوجوانان تیاروي او زی فی سبیل الله په سبیل الله د الله د نوم دپاره او د الله د دین دپاره جنګیږي د هغه بیانونه ځکه داسې دي او نن معاشره داسې شو ده چې په داسې قسم کې بیان به ورته کې څنګه په خوږه خوله باندې څنګه پویه کې او یا خوږه خبره څوک اوري یا په خوږه خبره څوک عمل کوي او یا ته په طریقه باندې خبره کې څوک ورته غوږ دی یا مثال په طور ته چې په چې کوم سړي ته خبره کې او ته ورته د هغه په سټایل کې نه کې د هغه په طریقه باندې نه کې څوک یې اوري یا هغه خبره څه پیدا کوي ها نه کوي لالا یو سړی زمونږه د دین اسلام خلاف بغاوت کوي مسلمانانو موږ مسلمانان یو چې و د مسلمان په کور کې پیدا یو رنډی او په سواد کې پیدا شوی او یو دله بړوای پلاری او د هغې ښځه پښتنۍ او هغه دونه د یهودي او دونه د یهودي دین ته او د یهودیت دین دونه پالو کو دونه خوښ کو هغه سرې خوټې او هغه خلک چې د الله د دین نه انکار او د حکم نه انکار کوي په دنیا کې څونه مسلمانان دي دا ټول مسلمانانو دشمنه ده جنۍ دا صرف د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ دشمنه نه ده لالا سیده خبره وکړو دا صرف د عالم دشمنه نه ده لالا دا صرف د قاری دشمنه نه ده لالا دا چې چا دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا رب ستا حکمونه به منم زما د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې به زندگی تیروم د هر څه نه انکار کړی دی چا چې دا کلمه ویله دا خبره د هغې خلاف شو ده دا د هغې خلکو خلاف خبره ده دا چې په هره پارټۍ کې دا چې په هره پارټۍ کې لکه موږ مسلمانان یو ایمان به موږ د پارټۍ دپاره نه خرڅو ایمان به موږ د پارټۍ دپاره نه خرڅو د دین اسلام دپاره پارټۍ قربان ځان قربان جهان قربان د دین اسلام دپاره د پارټۍ دپاره موږ دین اسلام نه رالو نه بې قیمته کوو دین اسلام قیمتي دی دین اسلام قیمتي دی او رب العالمین وایي چې چاته ما دا کلمه نصیب کړله چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه وجود قیمتي دی هغه وجود قیمتي دی هغه انسان قیمتي دی هغه بدن قیمتي دی رب العالمین وایي که نه زه راته سوال کوم زه په سعودي عرب کې 9 کاله زما وشو قسم دی چې زما په خوا کې هندو کرستن یا انګریز یا چینی داسې څښا بوتي ځي لکه د سپي خوا ته ډوډۍ نشي خوړی خوا ته اوبه نشي څکې په خوا کې کېناستی نشي په یوه کمره کې ورسه پاتې کېدی نشي زما ډېر مسلمانان وروڼه به مسافري او د دې خبرو معلومات به ورته وي د دې خبرو معلومات مسافرو ته شته یا سعودي عرب دوبۍ قطر امارات وغیره وغیره ملکونو کې چې د چیني سه د یهودي سه د کرستن سه د هندو سه په یوه کمره کې نشي کېناستی په یوه کمره کې اوسه زندگی ګرانه د خوراکې په خوا کې نشي کولی اوبه اوسه نشي څکې اکثر په کارونو کې موږ چې کار کوو نور هغه هم کار له راځي موږ هم په کار کې لګیا یو والله چې په خوا کې اوسه نشي کېناستی او د مسلمان بدن خلک په غاښونو کې ټوپیش کوي مسلمان ته وایي مسواک ومږه د اویاو بیمارونو به دې خلاص کم مسواک کې ومږي که اکسیډنټ کې هډوکی به دې نه ماتېږي که راولیږي مسواک موجوده در سره ستا هډوکی به نه ماتېږي زما د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی معمولی سنت د 75 بیمارونو سیوای دي شو دي چې مسواک پیدا را معمولی سنت معمولی یو ورکوټه سنت او نن زمونږ د هغې سنتو خلاف خبره کیږي چې د آدم علیه السلام نه راواله او زمونږ د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم پورې څونه پیغمبران راغلي دا سنت هغو قبول کړي دي او دا کړي دي زمونږ پیغمبرانو زمونږ اصحابانو زمونږ مسلمانانو او نن په 2021 کې به یوه کمسله راپاسي او هغه به وایي چې نکاح مه تړئ چې د منظور پښتون د پارټۍ ده چې د آشا ګلالۍ ده
د میرا جسم میری مرضی والا لکه میرا جسم میرا مرضی دا معنی ده چې ای د پاکستان ګورنمنټا ای د پاکستان ګورنمنټا تر ګورنمنټ په عدالت کې دا آرډر جاری کا چې د جنکو خپل تبره چې پزان سو اچي دی د سو کسانو سزي زیدي په کم ځای کې شپه کوي زیدي ورور به په غوسه نشي کولای دا آرډر غواړي زما پښتنو د میرا جسم میری مرضی دا معنی ده که مثال په تور خزه زیره چا سو ځان په چا چې یا په خپل په چا سوري یا په ځان اچي زیبا د میرا جسم میری مرضی دا معنی ده خزه ته بسنه شي ویلې دا آرډر په پاکستان کې غواړي خزه ته بسنه شي ویلې خزه